سلامونه په خیر پښتون ډیجیټل سره زه یم جنید شاه او نن ما تاسو له راوړې ده یوه یونیک سټوري. زه دې وخته د محکمه جنګلي حیات سند په یو واحد میوزیم کې ولاړ یم. دا یو تاریخي میوزیم دی. دا نن په 2020 کې غالبا دا 10 کالو بعد دا میوزیم چالو شوی و. د میوزیم کې کم جنگلی حیات دي، په دې کې مختلف ځناوران دي، دا اصلي دي. دا غټه خبره دا باقاعده وجلي شوي نه دي. دا خپل په مرګ باندې دا مړه دي مختلف په د جنگلات کې. او د دې نه بعد محکمه سند وایلډ لایف چې کوم دی هغوی دا ځناوران دلته کې محفوظ کړي دي او خلکو ته دپاره خول دپاره ایښودلي شوي دي. دې میوزیم کې مختلف خوبصورت پینټینګز هم دلته دي. زما کیمرامین تاسو ته وښیي دا چې کوم پینټینګز دي، پینټینګز ښکلي ښکلي پینټینګز دي. په دې کې مختلف پرندې دي، مختلف ځناوران دي. دا زموږ سره دلته کې یو لیپرډ دی. دا تر پارکر ډسټرکټ کې دا مړ شوی و او د دې په 2021 کې دا دلته کې راوړېدلی شوی دی. د دې نه علاوه موږ به تاسو ته نور هم ښیو. دومره ښکلي ښکلي دلته کې ځناوران دي، پرندې دي، چیل او مور دی، ډېر ښکلی مور دی. زما کیمرامین تاسو ته وښیي دا مور وینه، دا بالکل اصلي دی. د دې زه بوډي هم ټچ کوم چې ما ته اوسه پورې دا بالکل خپل په اصلي حالت کې دا ښکاري. دا جی دا کوم موږ تاسو ته دا مناظر وښو او اوس موږ ځو کوم د دې ځای ډپټي کنزرویټر دی وایلډ لایف ممتاز جمالي صاحب سره خبرې کوو. هغه به په دې باندې مزید نظر اچوي او خبرې به کوي چې د دې میوزیم څه تاریخ دی او دې میوزیم کې دا کم قیمتي اساسي دي، کم قیمتي د ځناورو اقسام دي، دا ولې محفوظ کړي شوي دي او دلته کې کم خلک راځي او د دې تاریخدان تاریخ څه دی. او دلته کې یو ډېره غټه خبره دا ده چې دلته کې په جنگلي حیات باندې 90,000 کتابونو یو لایبرري موجود ده. دا یو ډېره غټه خبره ده. زما سره اوسئ او د پښتون ډیجیټل دا ریپورټ وګورئ. نور به موږ تاسو ته مزید سټوریانې ښیو. جی راځئ. پښتون ډیجیټل سره زه یم جنید شاه او موږ تاسو ته وښو چې دا میوزیم د تاریخي د سند واحد تاریخي جنگلي حیات میوزیم کې زه ولاړ یم. زموږ سره د دې ځای کم ډپټي کنزرویٹر ممتاز سمرو صاحب موجود ہے. دوی سره خبره کو. بہت شکریہ پختون ڈیجیٹل کو وقت دینے کے لیے. ممتاز صاحب بہت زبردست میوزیم ہے، سندھ کا تاریخی ورثہ ہے، جانوروں کے اقسام پائے جا رہے ہیں. کیا کہیں گے اس کے بارے میں؟ بتائیں تھوڑی تاریخ. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور تاکہ ہمارا سندھ وائلڈ لائف کا جو میوزیم ہے تاکہ سندھ کے ساتھ ساتھ دوسرے جتنے بھی صوبے ہیں ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم نے کس قسم کا یہاں پر میوزیم جو ہے وہ بنایا ہوا ہے. تو دیکھیں جناب، اس کی ہسٹری تو بہت پرانی ہے وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی، سندھ وائلڈ لائف ڈپارٹمنٹ کی، لیکن مختصراً میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو میوزیم ہے یہ 80s کی دہائی میں تو یہ وجود میں آیا اور اس کے بعد 90s کے بعد یہ بند ہو گیا اور اس کی حالت کافی خستہ تھی. پھر تقریباً یہ 25 سال جو یہ ہمارا میوزیم بدحالی کا شکار رہا. اس کے بعد جو ہی 2019 میں ہمارے کنزرویٹر جناب جاوید احمد مہر صاحب آئے تو ان کی کاوشوں سے اور کوششوں سے تو یہ میوزیم پھر ایک اچھی اور بہترین حالت میں اس کو وجود میں لایا گیا ہے. تو تقریباً 2019 سے یہ میوزیم فنکشنل ہے. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ ہمارے جتنی بھی نیٹو برڈس اینڈ اینیملس ہیں ان کی اسپیشیز پائی جاتی ہیں. خاص کر کے یہ جو ہم نے فوٹو لگائے ہوئے ہیں، اس کے بعد اسٹف کی ہوئی جتنی بھی چیزیں ہیں جس میں آپ کو آئی بیکس نظر آئے گا اور آپ کو بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی. اس میں چنکارا ہے، اس میں ہمارے ٹرٹلز ہیں، اس میں کروکوڈائلز ہیں، سب کو اسٹف کر کے رکھا ہوا ہے. تو اس کی اور اس کے لیے یہ ہے کہ یہ ایک اویئرنیس کے لیے رکھا ہوا ہے تاکہ وہ اس خاص کر اسٹوڈنٹس جو کالجز، اسکولز اور یونیورسٹیز میں زیر تعلیم ہیں تو وہ یہاں پر آئیں. اور اس کی کوئی فیس وغیرہ ہم نے نہیں رکھی. یہ فری آف کاسٹ ہے. صبح 10 سے لے کر شام 4 بجے تک. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس کے علاوہ اور بھی جتنی بھی ہمارے شہری ہیں
कराची के या सूबे के या पाकिस्तान के जितने भी हमारे हम वतन हैं तो वो आकर यहाँ पर इस म्यूज़ियम में आकर अपनी मालूमात बढ़ा सकते हैं। मुमताज़ साहब, बहुत अच्छा आपने ब्रीफ किया। मुझे बताएं, इनको महफूज बनाने के लिए कोई ख़ास केमिकल यूज़ होता है? इनके तहफ़्फ़ुज़ कैसे मुमकिन होता है? यहाँ जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो थोड़ा सा मुख्तसर सा बताएं। देखें, यहाँ पर आप फ़ोटो के अलावा जो भी चीज़ें देख रहे हैं स्टफ़ की हुई हैं, ये वो जानवर और रेप्टाइल्स हैं और एनिमल्स हैं, वो यानी कि जो अपनी मौत आप मर जाते हैं। ये नहीं है कि हम जाके किसी को हमने ये बड़ी कहा बात है। और वो वहाँ से मार के शिकार करके यहाँ पे ले आए और अपने स्टफ़, नहीं, वो जानवर जो अपनी मौत खुद अपनी ज़िंदगी पूरी कर लेते हैं, फिर हमारा वहाँ पर स्टाफ मौजूद होता है तो वो स्टाफ यहाँ पर ले आता है। इसके बाद हमारे यहाँ पर एक्सपर्ट हैं जो स्टफ़ करते हैं और ज़ाहिर स्टफ़ के लिए ख़ास केमिकल और उसके लिए एक ख़ास अद्वियात की ज़रूरत पड़ती है, तो वो लगाकर हम यहाँ पर इसको म्यूज़ियम की ज़ीनत बनाते हैं। क्या ऐसा मैकेनिज़्म दीगर सूबों में है आपके ख्याल से? ऐसे म्यूज़ियम, ऐसे जंगली हयात को महफूज बनाया गया है, क्या उनको करना चाहिए ऐसा? बिल्कुल, मेरे ख्याल में दूसरे सूबों में भी होगा तकरीबन, गालिबन। अगर नहीं है तो इस किस्म का म्यूज़ियम तो मेरे ख्याल में हर सूबे में वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए। बहुत शुक्रिया पख्तून डिजिटल को वक्त देने के लिए। दाजी मुमताज़ सुमरो से वो और दुई डेर ब्रीफ को दुई हुए कि दीगर सूबों को भी चाहिए कि वो इस तरह के म्यूज़ियम को तरतीब दें और इस तरह की जंगली हयात को महफूज बनाए। पख्तून डिजिटल से रज़ा इजाज़त वाड़ा मा अल्लाह ने के बान।